نو موږ به درې خبرې کوو د نوم مبارک د کار مبارک او د مقام مبارک الله کریم دې دنیا ته څومره انبیاء او رسول لیږلي دي غیر د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هیڅ یو نبی او رسول دا ارشاد نه دي فرمایلي چې زه د الله آخري نبی یم او الله کریم څومره آسمانی کتابونه او صحیفې نازلې فرمایلي دي هیڅ یو آسمانی کتاب او صحیفه کې چې دی د هغه دور د نبی او د رسول منصب چې دی د منصب ختم نبوت په حوالې سره نه د ذکر نو څنګه چې الله کریم خپل ذات مبارک کې او په خپل صفات مبارکو کې وحده لا شریک دی دا رب کریم چې دی محبوب صلی الله علیه وسلم لرا دا مقام عطا فرمایلی دی چې په دې منصب د ختم نبوت کې الله کریم هیڅ یو نبی او رسول چې دی ورسره نه دی شریک کړی یکو تنها دی او د محبوب صلی الله علیه وسلم دا رسالت مبارک چې ازلی دی نو ازل کې د فیصله شوی دا او ازل کې د اعلان شوی هیڅ یو دور د محبوب صلی الله علیه وسلم ولادت با سعادت پورې هیڅ یو دور چې دی هغه د محبوب صلی الله علیه وسلم د ذکر مبارک نه خالی نه دی دا ما خود ته د عرش د آدم علیه السلام ذکر ک کله چې د عرش آدم علیه السلام هم رب تخلیق نو فرمایله د محبوب صلی الله علیه وسلم ذکر هغه وخت هم موجود څنګه موجود آقا ارشاد فرمایي وای کنه صلی الله علیه وسلم مخکې به دا ډاګه وه دا سیوان به پې نه و داسې موسم به و څوک به پاڅېده نه اوس که دله دا سیوان هم لګولی بیا هم غلی غلی وځئ ته چې نن دا لږ غوندې وخت د محبوب صلی الله علیه وسلم ذکر مبارک اورېدو دپاره نشي ورکولی نو زه به تا نه څه دا امید ولرم چې سبا له به ته چې اواز ولګي قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دا اواز ولګوي چې راځئ اسرائیل ته ځو بیا خو به ته د کور هم نه روزې قربان چې دومره سهولت سره دومره آرام سره دومره اکرام سره ستا د ناستې بندوبست دی او بیا ته د محبوب صلی الله علیه وسلم ذکر مبارک پرېږدی لږ سوچ کا د محبوب صلی الله علیه وسلم د ذکر مبارک څومره اهمیت دی چې په دې کائنات کې معلوم او نامعلوم کائنات کې هیڅ یو دور داسې نه دی چې د محبوب صلی الله علیه وسلم ذکر مبارک پکې موجود نه زه د زنده‌باد نه وی خو چې تاسو په قلارې ناست یو دا خبره ما اورېده تاسو پیرې والا ودرولې چې څوک به دننه راتلو ته نه پرېږده وستو ته نه پرېږدي دلته پکار ده او سړی چې څوک مو بار وتو ته نه پرېښودی نو عرض مې کو چې یو دور هم داسې نشته چې د محبوب صلی الله علیه وسلم ذکر مبارک پکې موجود نه وي کمنګه سلور عالم پیجنو یو عالم ارواح پیجنو بل عالم دنیا پیجنو او دریم چې دی هغه عالم برزخ پیجنو او سلورم عالم آخرت پیجنو دا سلور والا عالمونه چې دي په دې کې خو د محبوب صلی الله علیه وسلم ذکر مبارک موجود دی د دغه عالمانو د تخلیق نه وړاندې هم الله پاک چې کله هیڅ نه و د محبوب صلی الله علیه وسلم ذکر هغې لره ذکر مبارک لره هغه وجود ورکړی څنګه وجود یې ورکړی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کنت اول النبیین فی الخلق
زه په اعتبار د تخلیق سره چې دی ټولو انبیاو کې ړومبی یم. د تخلیق نه څه مراد دی؟ د تخلیق د مراد نه وړاندې دا تپوس وکړه. یو شخص تپوس کوي د محبوب صلی الله علیه وسلم نه، ظاهره خبره ده چې د محبوب صلی الله علیه وسلم صحابي دی، تپوس کوي چې تاسو لره دا نبوت کله واجب شي؟ نو آقا ارشاد فرمایل، دو قسمه روایات دي. ارشاد فرمایل چې زه په هغه وخت کې هم د الله نبی وم، زه په هغه وخت کې هم د الله نبی وم چې لا آدم علیه السلام د خټو او د اوبو ترمنځ. څه مطلب؟ لا وجود خاقی وجود مسعود هم لا رب نو جوړ کړي، زه په هغه وخت کې هم د الله نبی وم. او بل ارشاد مبارک مفهوم داسې دی چې فرمایي زه هغه وخت کې هم د الله نبی وم چې آدم علیه السلام لا د جسم او د روح ترمنځ و. څه مطلب؟ وجود مسعود خاکی خو الله کریم تخلیق فرمایلی هو، خو لا یې پکې خپل امر چې دی دا روح نو پوکلی، زه په هغه وخت کې هم د الله نبی وم. نو حضرات علماء کرام ارشاد فرمائی چې دا ټول نړمبه تخلیق چې دی دنه مراد څه دی؟ دینه مراد د محبوب صلی الله علیه وسلم نور نبوت تخلیق دی چې الله ټول نوړاندې د نور نبوت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تخلیق فرمایلو. دا ولیت بیا د دغه نور نه دغه نور نبوت نه الله کریم د 1,40,000 حضرات انبیاء و رسول علیهم السلام دا د نبوت چراغونه چې دی بل کړل. نکه آدم علیہ السلام تشریف راوڑے دے او کب دا بنی اسرائیل آخری نبی و رسول جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف راوڑے دے دا ټول د نبوت چراغونه چې دی دا بل دی د محبوب صلی اللہ علیہ وسلم د نور نبوت نه. دا افسانه نه ده او کیسه هم نه ده، دا د محبوب صلی اللہ علیہ وسلم د احادیث مبارکو د مفہوم خلاصه ده. بانی دارالعلوم دیوبند حجت اللہ فی الارض قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ارشاد فرمائی چې د محبوب صلی الله علیه وسلم نبوت مبارک چې دا ذاتی دی او د ټول انبیاء او رسول دا نبوت چې دا د محبوب صلی الله علیه وسلم د نبوت فرع ده. د محبوب صلی الله علیه وسلم نبوت مبارک چې دا جړ ده او د ټول انبیاء او رسول دا نبوتونه چې دي تنه ده، شاخونه دي، پاڼې دي، میوې. فرمائی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ذاتی دی. مثال ورکا مون خدا سوائی دا زمون ایمان دی چې دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مثال نشته دی ځکه چې الله جوړ کړی نه دی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم په هر معامله کې آسانی دی. آغا مثال ورکړي بانی دارالعلوم دیوبند چې کم مثال الله پاک ورکړي، کم مثال الله پاک ورکړي. الله پاک کم مثال ورکړي دی د محبوب صلی الله علیه وسلم صفاتی حواله سره چې کله الله کریم د محبوب صلی الله علیه وسلم دا صفات مبارکه چې دي دا په مخلوق باندې عیا کوي، ظاهري آشکارا کوي، وته خی نو یو ټکه دا هم فرمایي وسراج منیرا چې محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے شہرے سراج منیر دے. علماء تشریف فرما دی سراج دیوے تہم وائی خو اہل عرب چی دی اگر سراج نور تہم وائی، آفتاب تہم وائی، شمس تہم. نو حضرت فرمائی
چې د محبوب صلی الله علیه وسلم مثال په دغه ټولو انبیا او رسول دا د محبوبینو په ډله کې چې دی دا مثل د آفتاب او د نور دی. اوس په آسمان باندې ستوري هم ځلیږي، برېښنا کوي، رڼا کوي. آسمان باندې سپوږمۍ هم ځلیږي، رڼا کوي، برېښنا کوي. خو تاسو ټولو ته پته ده چې دا د ستورو رڼا او د دوی دا برېښنا چې دا د خپله نه ده، د خپله نه ده. د دوی دا رڼا او د دوی دا برېښنا چې ده او د دوی دا نورانیت چې دی دا دوی حاصلوي د چا نه؟ د نور نه. چا نه حاصلوي؟ د نور نه. او نور دا رڼا، نور دا حدت، نور دا نورانیت چا نه حاصلوي؟ په عالم اسباب کې هیچا نه حاصلوي. دا د ذاتی دی. دا څه شی دی؟ دا د ذاتی دی. همدغه مثال دی د محبوب صلی الله علیه وسلم د نور انبیا او رسول. دینه مراد علیاذ بالله د نور انبیا او رسول علیهم السلام تنقیس یا د هغوی مرتبه کمول نه دي. دا د محبوب صلی الله علیه وسلم شان چې دی هغه ظاهرول دي. نو نور نه، دا سپوږمۍ او ستوري چې دي رڼا حاصلوي او بیا مخکې رسوي. او کله چې نور راوخیږي، کله چې نور راوخیږي بیا د سپوږمو او بیا د ستورو رڼا ښکاري؟ رڼا ښکاري؟ نه ښکاري. دا د نور رڼا چې ده چې دا رڼا د ذاتي ده. کله چې دی راطلوع شي نو ټولو رڼاګانو باندې څه شي؟ غالب شي. ټولو رڼاګانو باندې غالب شي. نو کله چې محبوب صلی الله علیه وسلم تشریف راوړه، د محبوب صلی الله علیه وسلم دا نوم مبارک، د محبوب صلی الله علیه وسلم کار مبارک، د محبوب صلی الله علیه وسلم مقام مبارک دا په ټولو باندې چې دی هغه غالب شي. دا زما ستا نور چې دی دا زما او ستا په حساب باندې خو ډوبېږي. خو محبوب صلی الله علیه وسلم د آسمان هدایت هغه آفتاب عالمتاب دی چې د دپاره غروب نشته، د دپاره غروب نشته، بلکې سات په سات ګړی په ګړی چې دی دا د محبوب صلی الله علیه وسلم مقام مبارک او د محبوب صلی الله علیه وسلم شان مبارک رب کریم په هغې کې اضافه فرمایي. ګوره توزه چې شپې کې اوس خو بلب دی. پخوا به خلکو ډیوې او لالټینونه وی چې دی هغه به بلول، مومباتی شمه چې ده هغه به بلوله. اوس چې دی دا مونږ دا بلبونه چې دي دا بلو، دا لوی لایټونه بلو. یو ډېر هم لوی لایټ وي، فلډ لایټ ورته وایي، سیلابي رڼا کوي. دا سټیډیمونو کې چلایي. صحیح. خو چې نور راوټوکېږي، نور چې طلوع شي د دې لایټونو بیا به کې پته لګي نه لګي. او چې نور طلوع شوي وي نو بیا څوک لایټ بلوي؟ بیا څوک لایټ بلوي؟ نه. ولې؟ وایي چې اوس یې حاجت نشته، اوس یې حاجت نشته. همدغه رنګې د محبوب صلی الله علیه وسلم د بعثت نه پس، د محبوب صلی الله علیه وسلم د راتګ نه پس قیامت سبا پورې اوس د بل نوي نبي او رسول ته حاجت نشته. اوس د الله کریم دا دین، دا خوښ دین، کم دین؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دا الاسلام چې الله کریم دې امت ته عطا که او دې عالم لره عطا که نو اوس د بلې رڼا ته حاجت نشته، اوس بلې رڼا ته حاجت نشته. نو د محبوب صلی الله علیه وسلم ذکر مبارک